چې نن د عثمان خان په شهادت باندې د پښتون قام ټول سیاسي پارټیانې د جمعیت علماء اسلام اکابرین اسفندیار خان ناجوړه دي زما ایمان دی چې دی به هم وایي نه دی راغلی خو اصغر خان یې نمایندګي کوي د پی ټي ایم مشران زموږ وروڼه زموږ عزیزان ناست دي بلوڅ هم ناست دي ورونو دا یوه خبره طی ده د ما سره به ملګرو یو رنګه بلنګه خبرې کولې دا خبره طی ده چې عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ عثمان خان د ناجوړۍ په دوران کې د سر ظلم شوی دی جبر شوی دی زیاتوب شوی دی ځکه دې پارټۍ ځکه دې قام دا اعلان کړی دی چې زما د دې قام د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپیدل شو دا زموږ ذمېواري نه ده چې عثمان خان چا شهید کړي موږ که چا پوښتنه کوله که چا تحقیق کوئ په پاکستان کې عدالتونه شته په پاکستان کې ډېرې زورورې ایجنټانې شته لیکن دوی خو وتلي دي او په دې وتلي دي پر دې راځم موږ لیوني نه یو موږ لیوني سپین نه یو راغلي موږ دا خبره میاشتو مخکې وکړه چې وروره که زموږ بچیان وروڼه دوستان عزیزان مار وخوړل ذمهواره عیسی و امای دي بیا دا خبره شهید عثمان خان په سینج کې وکړه په سختي یې نه ده کړې په ښکنځا یې نه ده کړې ډېره په نرمه یې وکړه چې وروره زه یو خبره اته ورمان د دې ګواهي وکړه ګواهي به څه لکول دی ناست زموږ ملګری داسې یې نه ده کړې چې چاته یې دمکۍ ورکړه داسې یې وکړه چې ما ته خلک ټلیفونونه کوي و ما ته وایي دا نظریات پرېږده دا د پښتانه د حق خبره پرېږده دا د مظلومو خبره پرېږده کنې بیا به خدای مکه دا د سره وکړو دا به وکړو عثمان خان په ډېره نرمه وویل او تقریب تاسې واورئ چې وروره پر ما خپل ژوند نه دی ګران پر ما خپل بچیان نه دي ګران پر هر چا یي داسې نه دي ګران دا خبره زه ځکه کوم چې زه په توره تیارې کې ورک نه شم چې زه په توره تیارې کې مړ نه شم موږ تاسو ته ځینې خبرې نشو ښکاره کولی د موږ سره په یو رنګ کې پاخه شواهد شته پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبره وایي بیایي او قسم ایمانداره موقف وي د پارټۍ ملګري به هغه خپل معلومات ورته کښېږدي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته دا څه ته ننوتلي دي دلته دا زما ذمهواري نه ده زه پرې احمد نه لرم تا ته زه لاس ووایسم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی سړي ننوتلي دي څنګه ننوتلي دي چیرې ننوتلي دي دا به موږ خپلو دوستانو ته پټ وایو او که چا انصاف کوئ او زموږ پر هغه باور و هغه ته به یې موږ ښکاره نو ویې دي پښتانه د شهیدانو قام دی پښتانه دلته موږ راجمع شوي یو د پی ډي ایم په معنا زه فضل الرحمن صاحب ورور ناست دی پی ډي ایم که واقعي ما مولانا صاحب ته وویل ما ستا بې مرضي ما یې خبره کړې ده وړمه ورځ د میا نواز شریف ډېر اوږد ټلیفون و د عثمان خان لپاره ډېرې اوږدې خبرې یې وکړې ډېرې دغه یې وکړې ما ورته ما په زیارت کې داسې ویلي دي دا ورته څه ویلي دي بیا ما هغه ورته بیان کړ طاهر صاحب دا ټول ولس یې اوري پی ډي ایم د شوق دپاره نه دی جوړ شوی پی ډي ایم د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې موږ د شا مور و پلار ته ښکنځا وکړو پی ډي ایم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د پاکستان په سیاست کې به جاسوسي ادارې آی اس آی ایم آی جنرالان هېڅ کار نه لري
لاس پکار دی او کینه کاږي زه تجویز کوم مطالبه کوم چې نواز شریف مولانا فضل الرحمن او موږ د پښتونخوا ملیان پاتې خلک دا چې که نور ملګري راګرځېدل موږ به پر دې کان غږ کوو او داسې غږ به کوو لکه امام خمیني چې وکړ داسې غږ به کوو مولانا فضل الرحمن به دا اعلان کړي نواز شریف به دا اعلان کړي چې قطعا په سیاست کې موږ جنرالان نه منو دلته به آئین بنادستی منتخب پارلیمنت به د طاقت سرچینه او هیڅ سیاسي سړی به هیڅ وزیر اعظم به د دنیا هیڅ خارجه وزیر به جرنیلانو نه هیڅ کوارټر ته نه ځي او که ځي پکار دا دی چې مولانا فضل الرحمن او میا نواز شریف دا اعلان وکړي چې د جرنیلانو سره د امریکې یا فرانس یا بل هره معاهده چې وه هغه د پاکستان د ولس نه ده دوی پوسه د مور جنرالان یې پوسه د مشر چې مجلس کېږي هغه به د جوان نواز شریف او د مولانا فضل الرحمن د پی ډي ایم پر بیانیه کېږي بیانیه پی ډي ایم جلسه پکار دا ده په 4 جولای په سوات کې زموږ جلسه ده هر سیاسي سړی چې دا ولاړېږي اوله خبر به دا کوي چې د سیاست کې به آی اس آی ایم آی جاسوسي ادارې کار نه کوي که دا پاکستان څوک بچاول غواړي که دا پاکستان څوک چلول غواړي دا آئین تشریح سپریم کورټ کوي ججانې کوي دا آئین تشریح ای کور جان کی مش خاص کو غزل زاد خوا وایم ان شاء الله فضل الرحمن صاحب په دغه به ومنم په میا نواز شریف کسو پاکستان بچاول غواړي او واقعي مجلس کول غواړي سپریم کورټ د ټول پاکستان د سیاسي خلکو د جنرالانو د سیاسيانو پی ډي ایم پکې پلانا پکې مټور پکې ګول میس کانفرنس بناوړي په هغه کې به د سپریم کورټ په مخ کې دا فیصله کوو چې هره اداره به په هغه چوکاټ کې اوسي چې آئین ښوولې په دا آئین کې پښتون په تکلیف دی پښتون تقسیم دی ملګرو خبره وکړه دا یوازې عثمان خان کاکړ نه دی د جمعیت علما اسلام ډېر ښاغلي ملایان په توره شپه خلک ونیول په سیخانو یې لاسونه ورباندې تش په دې چې ته د جنرالانو نومونه ولیکې هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو بچی مړي هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو زه نه وایي چې زه زمره په چاونۍ ځلم زه دا څه کار دی عزیزانو خبره دا نه ده موږ لیوني نه یو پر موږ ځانونه ګران دي او موږ پاګلان هم نه یو موږ داسې نه یو چې موږ د شهادت کارخانې خلاصې کړي دي او په زوره خلک شهیدان کوو تا زه وژلی یم یو نه دوه نه درې نه د باجوړه نیولې په خیبر پښتونخوا کې ځینې خلک وایي اویا زره دي نه لس زره دي لس زره دي عثمان خان یو سره دا پښتو وطن دی دا د اسلام وطن دی د پښتانه په وطن کې د اسلام په وطن کې د انسان مرګ پر دوی خبرې جایز کېږي یا به خدای نه خواسته د چا نازولي وژلي پلار به یې وژلی زوی به یې وژلی د چا تاوان به یې کړی بیا پښتانه وطن کې شته شریعت کې شته حیا به نه کوي جرګه به نه کوي بیا یې مرګ خلک کوي یا به خدای نه خواسته څوک د چا په عزت پلوچېدلی په کور به یې ننوتلی په عزت کې د دې په اخوا د پښتانه په وطن کې هم په قرآن کریم کې هم مرګ نشته دا زموږ مرګونه دا ایسا جرنیلان یا د بلای بطر د ایمای جرنیلان دا داسې وبوله پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي پښتانه بدیده خلک دي پښتانه د بدۍ په نتایجو پوهېږي پښتنو بچیان چې مري له باجوړه په خیبره دا چې دی غږ نه کوي په دې نه کوي چې دا بیا بل کتاب خلاصېږي او که یو ورځ باید یو ورځ نه راولي پښتانه موږ بچیان د دې لپاره نه دي راوړي موږ بچیان د دې لپاره نه دي راوړي چې څوک په تورو تیارو یا په سپینو ورځو ووژني
من ویلی دی بار بار ویلی دی عثمان خان پیشه بالکل سمه د تشدد پیشه ده د وهلو پیشه ده زه دا درته وایم زه وایم زه ما داسې شواهد لیدلي دي په دې ما یو ملګري ته نه دي ویلي نن مې خالد د بچیانو مخ خبره وکړه هم په دې امانت چې ما چاته به نه وایست چې عثمان خان دا موټر ما نه ولي غید نه وي چې عثمان خان کور دی یو سړی ننوتلی دی په منټ کې دننه دا راووت دا نور به په دغه ځای پرېږدم بیا څه کسان نور ننوتلي دا ستا زموږ کورونه داسې دي اوس ته بې پلوه یې ته بې پلوه هېڅ څوک ننوتلی ما خو دې لیدلی دي چې دا یو ننوتلی دي تا کار وکړي زندهباد خو شاترینې د خاصیت تر پلو ګوري د کرم وار دې تېر شو اوس د یارو وار ته ګوري د یارو وار د پښتانه وار د عزیزانو مړ ته کام ته وایو نواب صاحب مجلس وکړي مرګري دغه وکړي منظور خان وکړي مولانا صاحب وکړي موږ په تلوار فیصلې نه کوو ته ته خواست وټاکي خلک وټاکي هغه ته به موږ خپل شواهد کېږي بیا د موږ سره عقل شریک د موږ سره پوه شریک که موږ ګرم وو په ګرمه راته ووایه او که ګرم نه وو بیا به دغه د مازدیګر لمر دی د خدای په مخ کې به د موږ سره وعده کوئ که مې نور څه کول که مې نه کول پر کور به یو سړی د کام د لښکر دپاره موږ ته راکوي بس موږ به دې نه کوو دا مشران ناست منظور خان خبره وکړه ما منظور خان ته هم دا خبره کړې وه علي ته مې هم کړې وه پي ملګرو ته مې هم کړې وه 2 کاله مخکې او عثمان غریب په دا ارمان شهید شو چې وسړی دا کان یو جرګه غواړي اوس چونکې ګرد ملګري ناست دي اشاره مو وشوه فضل الرحمن صاحب ملګري بې خبر کړي زه دا وایم وروره دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي د پښتانه پر خبرو دا ظلم دا جبر په افغانستان کې مداخلت په افغانستان کې تماشا پر دې به مولانا طاهرمان صاحب منظور خان ملګرو 3 ورځې جرګه په بنو کې کوو په بنو کې 3 ورځې د پښتانه کام جرګه ټول پښتانه علما ټول پښتانه سیاسي پاټیانې پي ټي ایم فلانا ګډ به کښېنو د کام مسایل به بیانوو د هغې حل به درکړو بله خبره عزیزانو ملک پاکستان زموږ ملک دی افغانستان زموږ مورنی وطن دی په انګریزي کې وایي مدرلینډ دا زموږ ملک دی هغه زموږ مورنی وطن دی 40 کاله کې خدای ته وګوره ما فضل الرحمن صاحب ته خواست کړه ما په زیارت کې دغه ته خواست وکړه چې ملا فاضل صاحب ګوچانمومو کې بندي و اوس مذاکراتو کې مولانا فاضل صاحب مولانا غني برادر دلته زموږ صدر غني خدای ته وګوره جنګ در کمه کندهاریان وایي خبره کولی زه نه پوهېدم ولې یاره میدان چغالي شو ما چا پوه سړي زه پوښتنه وکړه چې دا چغالي میدان نو څه شي دي ده راته وویل په پوهېږم نه خو داسې مې خیال دی چې دا جنګي حیوانان خو نومځری دی پړانګ دی ریږ دی کوږ دی لیوت دی فلانا دی چې دا ګرځېدل مړه کړي په میدان چغالان پاتې شي ملا فاضله خو خواست درته کوم ملا برادره خواست درته کوم ملا غني ته محترم ډاکټر غني ته خواست کوو د هغه وزیر حمزه ته خواست کوو چې خدای ته وګورئ که د دې خوا ځوان طالب مري زموږ بچی که هلته په ځنګل کې ولاړ ځوان هلک دی 50 کلن د وطن دفاع کوي زموږ بچی راسې نه به زه له وژنم سره کښېنئ دلته مولانا فضل الرحمن الیکشن کوي بل یې کوي فلانا یې تاسې وکړئ بل څوک که درتله که نه درتله طالبانو که ته د افغانستان الیکشن وګاټئ پي ټي ایم به په زور په خواست زه درولم 12 کسه د نواب صاحب د فلاني ملګرو په مشرۍ کې فضل الرحمن موږ به ګرده سو مبارکي به درسو نن ډاکټر غني صدر دی ملا فاضل تیز مر صدر لیکن جنگ بدول پکار بټ عثمان خان ته راځو عثمان خان
نه زموږ دا شوق دی چې موږ په زور عثمان خان کامي شهید اعلانوو یا زموږ دا دغه دی عثمان خان دا اجتماع څوک یې وده نه مني خان شهید پکښې چې د پښتانه څه زموږ شهیدان سوي دي دونه لوی اجتماعات پر بل چا نه ده سوي دا په خپله دا ثابتوي چې ولس د هغه فکر ملګری دی ولس د هغه فکر ملاتړ دی چې د کوم فکر نمایندګي محترم محمد عثمان خان کوي زه د عثمان خان ورونو ته وایم چې مهرباني وکړه کلک شه عثمان خان ستا موږ دې لپاره نه راغلي چې عثمان خان ستا ورور او نه دې لپاره راغلي چې بس ته مهرباني عثمان خان د قام شهید دی د قام د لارې مل دی د قام د لارې سپایي و د قام د لارې غازي و دا قام د دې جرګه د دې ناسته د دې مجلس راځي پښتانه واده وکړه چې پر کور به سړی درکوو جنگ په دې موږ نه کوو پاکستان نظریه پاکستان که موږ رښتیا وایو او خامخا به وایو نظریه پاکستان د پښتنو قرضداره ده نظریه پاکستان په نامه موږ پښتانه ته موږ بلوڅ ته موږ سندیانو ته لویه برخه پښتانه ته په لکاو کالو تېره راکړی دي موږ غږ نه دی کړی د دفاع سوچوالیس په کور کې دي موږ په سلګونو وژلي بلوڅ خواره کوي نوروز خان په قرآن شریف د شوکي یا د پانسي دا تاولا خان زوی فلانی حسابه وروره موږ خالي په دې پام کوو چې موږ د بدۍ په معنا پوهېږو خدای دې اورز نه راولي که پښتون تا دې ته مجبور دی لکه مجبوره یې چې بیا به خدای دې پاک نه سم ویلی بیا به وایي ورته رحمان ناست و فلانی ناست و محمود درنې خبرې کولې نیک و بدې خبرې یوه خبره واضح کړو چې پر ګام ګام به چې مري چې پر ګام ګام به چې مري زما نه پکښې اول وار زما چې پر ګام ګام به چې مري پر ګام ګام کارکونان مري زه مسلمان نه یم زه پښتون نه یم که زه د پښتونخوا د دې فکره واوښتم زه به مخ راتوروئ او که ته پر شا شوې ستا دې لعنت موږ فکر راسې موږ سره مجلس وکړو موږ څه فکر کوو اصغر خان یا منظور ملګری یا پښتونخوا ملي پارټي یا جمعیت علما اسلام موږ له تا خیرات غواړو موږ له تا زکات غواړو موږ له تا څه شي هېڅ نه تا نه غواړو خدای دې د پنجابي وطن سره زه خدای دې د بلوڅ د درغه را ښایسته کړي خدای دې د سرایکي زما د وطن نعمتونه چې الله پاک دلته په دې وطن کې پیدا کړي دي کال ته دي او زما پلار نیکه ساتلي دي دا باندې اول حق زما د بچي دی په خواص یې درڅه غواړم په جرګه یې درڅه غواړم د وکیلانو په پاس یې غواړم د جمعیت علما اسلام یا د اسلام د علماو په حساب یې درڅه غواړم د مدارسو په حساب یې درڅه غواړم د جرګې په حساب یې درڅه غواړم او که دې مجبوره کړم بیا به داسې پښتانه راپنډ شي بیا به ورته ووایي چې وروره یو لنډ لرګي پرېکړي خدای به غرقه طالبانو خدای به غرقه پښتونخوا کارکونانو دا زورور پنډ لرګي پرېکړي چې ماغزه ورسره برابر مهرباني خبره دا ده عثمان خان ته دې خدای شته وکړي د قرآن کریم حکم دی حکم نه دی وینا یې ده چې شهید مړ مه بولئ شهید ژوندی دا دغه شعر هغه ووایه نواب صاحب خوشحال خان خټک ځوان زوی مړ و خامخا زور یې ورکاوه دی چې راغلی چې تک سیسټم پورته کړي ګلارمان چې ته د افغان په منځ کې مړ هم خبر یې ما زده ده ګټه به راوسته کشکې ځوان زوی د افغان په منځ کې مړ وی نه چې ګول روان دی له تلتکه دا عثمان خان خپل عمر تېر کړي دغه ټیم ډېر خوانده دی د عثمان خان زوی دی د 19 کالو دی زما پلار چې شهید زه د 25 کالو دی د 19 کالو دی زما پلار شپږ شپېته کاله و د پلار شپېته زما پلار شپږ شپېته کاله ما جلوس پېژندلي کړی و ستا پلار نه شپېته کاله کلا ورته کښېنه دا دي پښتو وطن دی زموږ وینه داسې اسانه نه ده چې به ته بیا لالیې کړو بچې راوړو ته بیا لالیې هر خبره د پښتانه په حساب سره کښېبنو مشوره به پر وکړو و عزیزانو هر چیرې چې یاست د هرې پارټۍ چې یاست زموږ عزیزان یاست علما عزیزانو د موږ سره عقل شریک کړئ که چیرې غلطي وه ته ماته ووایه
که په تا کې کوتاهي زه به تا ته که په موږ دواړو کې کوتاهي و منظور ووایي که په منظور کې کوتاهي و بل څوک موږ ته ووایي نو عزیزانو خبره مې داسې هېره شوه د عثمان خان په دې دغه کې له کراچۍ نیولې چې بیا دوی راتلل په دې جنازه کې زموږ د بلوڅو وروڼو مختلفو سیاسي پارټیانو چې په څونه احترام په څونه زړورتیا په څونه قرباني زموږ دې شهید ته وکتل بیا تاسو ټولو پښتنو ټولو پارټیانو بیا دلته یو خبره مې هېره شوه یو خبره مې هېره شوه یو شاته د آی اس آی والا ټلیفون راغی دا اوس هغه غوبل چې ولې د آی اس آی یو چا ټلیفون کړی و مشر سړي ته ولمر به هلیکاپټر درکړو دا د عثمان خان جنازه مه ځایروئ په هلیکاپټر کې اندبار نه یوسئ هغه ورته ویلي و چې موږ کراچۍ ته وړئ خو تا هلیکاپټر نه کړه کراچۍ خو بېرته اصغر خان یو بل ملګري یو محمود همت وکړي یو 500 روپۍ هغه یې ورکړې دوی په اصل کې عزیزانو دا سیټ دا ریاست دا د توپکو نه بیریږي دا د چړو نه بیریږي دا د بمانو نه بیریږي دا د پښتانه د دغسې اتفاق بیریږي دغه اتفاق به ساتو دغه اتفاق به وخت دا وخت دی بس اوس به انشاءالله مولانا عطاء الرحمن راکوز چې جنازه به راکړي عزیزانو ستاسو یو ډېر کور ده ډېره مننه خدای مې د پردې مخې مخه شو جنازې لمونځ به کېږي دا عثمان خان د کورنۍ لخوا سردار آصف خان سرګری به راسي د ټولو مشرانو په اخر کې به شکریه ادا کړي لینونه برابر کړي لینونه برابر کړي لینونه بسم الله الرحمن الرحیم ورو وخت کم دی